د دې د وجه نه کله چې الله جل شانه حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام دواړه فرعون ته لېږل او د دعوت دپاره لېږل چې ته لاړ شه او فرعون ته دعوت ورکړه. زما عزتمندو که موږ سوچ وکړو نو فرعون څومره ظلم کړی د دنیا په سر باندې، د فرعون د غټ ظالم په دنیا په سر باندې نه دی تېر شوی. فرعون هغه کس و چې د خپل بچو دپاره د خپل ځان بچ کېدو دپاره په زرګونو ملکون ماشومان حلال کړي، او هغه ماشومان چې پاک و صفا او ګناه نه پاک و ایله د سزنې ماشومان، او خپل فوج ته یې حکم کړی چې یاره ما داسې خوب لیدلی دی، خپل کسان یې راغونډ کړه، مشوره کوي، اجلاس راغونډ شو او خپل وزیران یې راغونډ کړه چې ما داسې خوب لیدلی دی چې یو کس به راځي او هغه به زما بادشاهي ختموي او ما به ختموي، دا ټوله خبرې ورکړو. نو هغې کې چې کوم کسان ورسره ناست وو ورته وایي چې په اسرائیلو کې به داسې یو کس پیدا کېږي ماشوم، او هغه به پټېږي او هغه به تا سره مقابله کوي او تا به ختموي او بادشاهي او سلطنت به بیا دا خبرې. نو خپلو کسانو ته وایي چې اوس موږ له څه کول پکار دي، چا ونه مشوره یو ورکړه چا بله ورکړه، در دې پورې چې ورته ووایي چې کله ماشومان پیدا کېږي د بني اسرائیلو نو هغې ختموئ حلالوئ یې. نو دې کې چې کله مشوره په دې شوه فرعون حکم جاري و چې په علاقه کې ګرځئ خپل فوج ته وایي، او چې کله ماشوم بني اسرائیلو کې وشي نو تاسو خبر اخلئ او هغه ماشوم حلالوئ ختموئ. خو چې کله په دې باندې کار شروع کړو څه وخت کېدو بیا خپل کسان ورته کېناسته چې موږ د ماشومان ختمو د بني اسرائیلو موږ خو دومره حلال که مړم که نو دا خو زموږ غلامان دي، او چې دا کوم بني اسرائیل دي بس دوی به مړه شي ختم به شي نو زموږ غلامي به بیا څوک وي، زموږ نوکران به بیا څوک وي. نو بیا پکې خبره داسې راغله چې کوم ماشوم یو کال وشي هغه پرېږدئ په دویم کال باندې ماشومانان حلالوئ. خو ګوره د ظلم نه لاس نه اخلي، دا ظلم بندوي نه، او چې کومې زنانه دی هغه ژوندی پرېږدئ ځکه چې هغه زموږ وینځي دي. په دې باندې خبره شروع وه، عمل پې کېدو چې په کوم کال باندې ماشومانان ژوندي پاتې کېده په هغه باندې الله پاک حضرت هارون علیه السلام پیدا د موسی علیه السلام ورور، او په کوم کال باندې چې ماشوم یې حلالولو په هغې باندې حضرت موسی علیه السلام الله پاک پیدا. نو هارون علیه السلام حلالېدو نه بچ شو او موسی علیه السلام د حلالېدو و چې دی په دغه وخت کې حلال کړی. الله پاک د موسی علیه السلام مور ته په زړه کې دا واچو چې ته دا ماشوم په دې صندوق کې بند کړه او هغه په دې دریاب کې پرېږده. ګوره الله پاک چې کوم کارونه کوي نو د هغې مقابله څوک نشي کولی. که د دنیا په سر باندې دا ټول باچاهان را نږدې شي او یو شي متفق شي، خو چې د الله پاک کومه اراده وي کوم کار یې هغه نشي بدلولی، د الله مقابله نشي کولی. نو دا ماشوم چې کله صندوق کې بند کړو مور ته په زړه کې راغله چې دې دریاب کې پرېږده. دریاب کې چې کله پرېښود ماشوم حفاظت الله په ذمه دی. الله ورته وویل ته دا ماشوم پرېږده دې دریاب کې او دا ماشوم به واپس تا ته راځي، ته به وله بیا ورکړې، ته به یې حفاظت کړې. چې کله ماشوم په اوبو کې روان دی صندوق کې بند دی، د فرعون کلا ته کور ته یو مهر تللی، پخوا به چې څومره بادشاهان د هغې کور ته به بېل مهر تللی هغې کې به اوبه ورتلې، دا ماشوم په هغې کې ورغی. ګوره فرعون داسې کړي چې زه به ماشومان ختموم، الله پاک ورته وښودل چې ستا کور کې به یې زه بیوم ته به وګورم. چې کله دا ماشوم یې ولیدو د فرعون د ښځې سترګې پرې پرېوتې چې دا خو ډېر ښایسته ماشوم دی، روچت یې کړو. فرعون ته وایي زموږ بچی حسن نشته دی، زوی نشته، دا به موږ خپل زوی پکړ دی. الله پاک په دغه ټایم کې موسی علیه السلام ته به دومره طاقت
کله به فرعون واغشتو نو د ده کلي ته به یې لاس کو او ده ته به یې ویښته راغله نو چې کله پې د ده داسې شک راغو چې هغه ماشوم به در وي نو بیا یې حلالولو ارادې وکړه ښځې ورته دا ماشوم دی دا نه پوهېږي وي ښه موږ په ده باندې امتحان اخلو چې دی هوښیار دی که هوښیار نه دی نو په یو لاس کې ګلونه او په بل کې ولا سروټ کې وړي که چېرته دا سروټ کې واخیستې موږ وایو چې ماشوم دی نه پوهېږي خو که دا ګلونه یې واخیسته موږ وایو چې دا هوښیار دی دی اوس به داسې کوي نو بیا به یې مړ کړو حلال به یې کړو خو چې کله د دې ګلونو ته ځکه چې ماشوم ښایسته شیانو ته لاس کوي هغه پوهېږي نه خو چې کله یې ورته لاس کولو فرشته راغله هغه سروټ کې دی ولا لاس یوړ او ویې ګشته او خولې ته یې واچوله نو په هغې باندې د ده دا ژبه مبارکه وسوځېده نو هغې کې بیا لعنت وکړو ځکه چې کله الله پاک ورته حکم وکړو چې ته د فرعون ته لاړ شه موسی علیه السلام ته ویل او فرعون له دعوت ورکړه هغه سرکشي اختیار کړې ده نو موسی علیه السلام ورته چې زما ژبه کې خو لعنت دی زه خو خبرې نه شم کولی نو الله پاک ورته چې ځان سره هارون علیه السلام بوت نو کله چې دغه ماشوم دغلته بد شو د ده پرورش کېدو واقعه ډېره غټه ده خو الله پاک دته چې کله حکم وکړو چې ته لاړ شه او هارون علیه السلام ځان سره یې کړه او ته لاړ شه ته فرعون له دعوت ورکړه ولې هغه ډېره زیاته سرکشي اختیار کړې ده د حد نه زیاته سرکشي اختیار کړې ده نو چې کله ځي الله پاک ورته په قرآن کې حکم کوي چې تاسو فرعون نه ځئ نو څنګه به ځئ فقول له قولا لین لعله یتذکر او یخشی ګورئ چې خبره ورسره کوئ نو په نرمۍ سره ورسره خبره وکړئ زما دا دومره واقعه چې بیان کړه صرف دې لپاره چې ګوره الله پاک خپل پیغمبران چې چا ته هم لېږلي دي کوم قوم ته هم لېږلي دي نو الله پاک ورته خپل قانون ښودلی دی چې لاړ شه او نرمۍ سره ورته خبره وکړه یا خو به ستا د دې نرمۍ نه دی څوک نصیحت حاصل کې او د قیامت نه به ویریږي نو ایمان به وروړي نور الله پاک ته پته به چې دی ایمان نه وروړي خو دی یو قانون او اصول ښودل چې چا نه